السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. دې ټایم کې تاسو سره په صداینو شعره باندې د خپل معمول وخت نه مخکې لږ لایو راغو او د هغې وجه زمونږ بیګام مونږ سره زمونږ ملګری عبدالله جان هغه کوشش کولو خو لایو نه شو او د پیرپای حوالې سره ورال چې کوم مسایل دي نو هغه څه خبرې کو نه غوښتل. دې ټایم کې زمونږ د ضلع چې ده نو صرف زمونږ ضلع نه ده، په ټول وطن کې نوجوان نسل هغه آیس او منشیات فروشي خو آیس خصوصي طور باندې هغه زمونږ د نوجوان نسل نه راتلونکي نسل نه یو ډر غز جوړی او د دې خلاف نن واکم شوی یو قابل تحسین عمل دی. خو دا مسلسل جدوجهد غواړي او دا پوره کاروي غواړي. دې سره سره نورې څه مسلې دي مونږ به خپل میلمنه تپوس کوو. عبدالله جان بھائی پروګرام ته ورته په خیر راغلی وایو او څه خبره به کوئ، قوم سره به څه شیر کوئ؟ هلو انټرنیټ زما په خیال ستاسو سیګنل انټرنیټ مسله ایشو راځي او زه مو کو لږ چینج کو بدل کو نو تاسو आवाज نه راځي. ګرانو کتونکو نو ښار کې نن پیرپای کې د دې ناسور خلاف یو ډېر لوی واک شو. هغې کې سماجي سیاسي حلقو د هر مکتبه فکر چې کوم خلق وو هغوی په دې کې شرکت کړی دی او هغوی د دې خلاف اواز اوچت کړی دی. کوم افیشل وو هغه هم پکې شریک شو. نو دا د هر سړي ذمہ داري ده. عبدالله جان بھائی تاسو ته به زه بیا ریکویسټ وکړم چې لینک باندې راشئ نو زه به تاسو او د دې نه علاوه ما لینک ورکړی دی ستاسو علاقه کې ستاسو ګیر چاپېره ستاسو چم ګاونډ کې که څه مسایل وي او تاسو په هغې باندې خبره کول غواړئ نو براه راست زموږ پروګرام کې خپله رای ورکولی شئ، راتلی شئ. دا لینک باندې کلیک کوئ او په لینک باندې کلیک کولو نه پس به تاسو د پروګرام حصه جوړ شئ. نو زه به کوشش کوم چې زموږ میلمانه زموږ ملګري زیاتې خبرې وکړي او د خپلو علاقو باره کې خبره وکړي. نو د انټرنیټ پرابلم د وجې نه عبدالله جان هغه اوس دوباره به راځي او موږ به کوشش کوو د هغې خبرې به اورو. عبدالله جان بھائی تاسو راشئ. او قبضه مافیا، لینډ مافیا، دا مافیاز دي چې زمونږ د غریبو خلقو ژوند هغه د دې مافیاز د وجې نه هغه اجیرن دی، په عذاب کې تېنه خلک مبتلا دي. د اتیو کالو او سلو کالو مخکې سټامپونه زمونږ په کچرو کې زمونږ سټامپ فروشانو سره دا سټامپونه ملاویږي او هغه سټامپونه خلق علي هغه جوړی د هغې خپل لیټ دی او د هغې په بنیاد باندې بیا د خلکو چې کوم جایدادونه دي هغې باندې قبضې کیږي، هغې باندې خلق قابض کیږي. نو ډیره د افسوس خبره ده حکومت ته پکار دي چې د دې سدباب وشي. مختلف علاقو نه موږ سره بار په آنلاین په دې واتس اپ باندې په مسنجر باندې زما نو جی دا عبدالله جان بھائی راغو. جی عبدالله جان بھائی جی بس نیټورک څه مسله و نو دې د وجې ډسکنیکټ شو. یاره جی زمونږ کلي کې آیس ډېر زیات لوی مسله ده. نن زمونږ کلي کې پوره من واکم د آیس خلاف شوی او پولیس خو مکمل تعاون هم کړی دی. زه دا غواړم چې د کم کلي کې چې کوم کسان آیس خرڅوي نو دی په شا باندې به کسان وغیره چې پولیس په دې خلکو باندې لاس واچوي ډایرکټ د آیسو دا مسله به علي ختمېږي. جی بالکل.
د دې نه علاوه تاسو څه مسایل ماته یادول چې یاره دلته څه مسایل دي او هغې باره کې زه خبره کونه غواړم. یو زمونږ کلي کې د ګیس ډېره غټه مسله ده، لوډ شیډینګ ډېر زیات دی او تر اوسه پورې د هغې څه حل را نه وتو. زمونږ د کلي بېزاد بابر او ولی محمد چې کوم دی دې کې منډې تړې ووالې نو یو هفتې نیمې ته ټیک شوی و، خو اوس هماغه چې کوم دی نو هماغه خراب دی. نو زه دا وایم چې یو کس یو هفتې یو شی ټیک کولی شي نو هغه خو ټول عمر ته هم ټیک کولی شي. او اکسچینج صاحب چې کوم دی اکسچینج صاحب چې کسان راولېږي او وال لکه کلي کې چې کوم دی پریشر لو کړي که نه جي، نو د دې د وجې ډېر زیات مشکلات دي. او د قبضه مافیا خلاف اجي زمونږ دې ځای کې قبرستان دی، مانګړ کې شیخ عبدالغفور بابا قبرستان دی. جی نو هغې جی جی کوم دی سټیټ راغشتل شو، بیا چې کوم دی هغه کیس قبرستان والو ګټلو. جی نو قبضه مافیا والا ته چې قبضه مافیا والا ته لیټر یو شی وشو، نو د هغې نه په باوجود بیا پکې انکوایري وشوه، نو هغه ځایونه یې پکې جی د انټرنیټ ډسکنیکټ شو بیا او جی او تر اوسه پورې د هغې څه حل رانه وتو. د هغې تر اوسه پورې حل رانه وتو. ډي سي صاحب ته مو پکې ویلي دي، مس وزیر صاحب ته مو پکې ویلي دي، خو هغه ونه شو. د مس وزیر ته مجي هم پکې وینا شوې ده، اے ډي سي. او جی او تر اوسه پورې پکې ډي سي هغه ونه شو. نو قبرستان باندې خلک قبضې کوي که څه کوي؟ دا جیل ته کې څوک کسان ناست دي، هغه یې هغه ځمکه خرڅه کړي او خلکو ته ورکړي او کورونه جوړ کړي. بالکل زبردست څخه پوینټ دی. ما چې څنګه وې په ټوله علاقه کې، ټوله صوبه کې، ټوله ضلع کې دې ټایم کې د قبرستانونه هغه د عدم تحفظ شکار دي. زمونږ د مشرانو چې کوم قبرونه قبرستانونه دي آثار دي هغې دغه بې حرمتیم کېږي. او د عبدالله جان بای تاسو سره خبرې کولې د خپل پیرپی حوالې سره، د پیرپی چې کوم د هغې علاقایي مسایلو، نو دلته دې ټایم کې چې کوم ملګري راځي هغوی ته هم زه په خیر راغلی ویم او هغوی که څه وینه غواړي د پروګرام حصه جوړېدل غواړي نو بالکل تاسو راتلی شئ او خپله خبره کولی شئ. عبدالله جان بای تاسو خبره بالکل په برحق ده او هغه یو حقیقت دی، تلخ حقیقت دی. حکومت په دې باره کې په نظر نه راځي چې کوم ایشوز دي نو راشي مشران راشي افسران راشي خو د هغې څه نتیجه نه راوځي. په دې باندې مونږ افسوس کوو، خو به هر حال مونږ به خپل اواز اوچتو، مونږ به خپله خبره کوو، مونږ به خپل اواز رسولو او ستاسو د اواز رسولو کوشش دا به جاري ساتو. نو خپل ټایم باندې بیا مونږ تاسو سره لایو کوو، پروګرام به کوو. به هر حال دې ټایم کې مونږ ته ټایم میلو شو نو هغه مونږ انلاین وایو د هغه خبره مو تاسو سره ډایرکټ په ډایرکټ د هغه چې کوم ویوز و د هغه خبره مو واوروله. خصوصي طور باندې آیس چې کوم دی نو هغه ناسور دی دې ټایم کې زمونږ د قوم دپاره، زمونږ د راتلونکي نسل دپاره چې څنګه مو ووې دا ډډ غز ترېنه جوړوي او ناکارکۍ را روان وخت دپاره. نو تاسو به ډیره مننه دی کې اواز اوچتولو کې تاسو هم خپل کردار ادا کوئ. د کمنټ په صورت کې، د لایو په صورت کې راشئ، د دې لایو پروګرام حصه جوړ شئ. دې کې به مونږ 10 بجې بیا مونږ چې کوم لایو ټاک شو کوو نو هغه به زمونږ د صحافیانو ملګرو ترمنځ وي، چونکې د دې ملګري د طرف نه مونږ ته چې کوم میسیجز راتلل او کوم د هغې خبره وه هغه په خپله اوچتول غوښتل نو مونږ ورله موقع ورکړه او د صدای نوشهره په دې پلیټ فارم باندې د هغه د اواز اوچتولو او د هغه د اواز متعلقه محکمو ته رسولو، اعلی حکامو ته رسولو، هغه مونږ وی چې یاره دا دې مونږ باید جوړ شو خپل پلیټ فارم ورکو. دا ستاسو پلیټ فارم دی او په دې باندې تاسو څه ټایم هم راتلی شئ، خبره کولی شئ او خپل حصه اخیستی شئ. جی سفیان بھائی السلام علیکم حفیظ صاحب، څنګه یې؟ خیریت ته جی؟
وعلیکم السلام. خیر دی، تاسو دعاګانې. ها سفیان بھائی تاسو نن واک شوی دی، دینه مخکې عبدالله جان بھائی سره زما خبرې وشوې، هغه راغو، هغه خبرې وکړې. تاسو په علاقه کې دا خبره کیږي چې د ګیس مسله ده، د منشیات فیروشی آیس دا دومره نوې جدید ترین علاقه، خپوي علاقه او ایلیټ کلاس خلک دي، نو په دې کې دا څنګه خوريږي او دا څه صورتحال دی، نه تاسو موږ له خبر کړئ. حافظ صاحب بالکل چې څنګه تاسو وې لکه پیرپی یو ډېره ښه علاقه ده، پورامن علاقه ده او ډېر الیټ خلک پکې اوسېږي، خو افسوس دی چې د هغې باوجود هم په دې علاقه کې منشیات فروشي او دا کم آیس چې دا په ډېر لوی پیمانې باندې کېږي. نن یو واک اهتمام شوی او باقاعده ګرانو کتونکو دا د انټرنیټ حالت دی. زمونږ حکومت وایي آنلاین ایجوکیشن، نو آنلاین ایجوکیشن به دا خلق څنګه حاصلوي کې د انټرنیټ سیګنل یې دومره کمزوري دي چې یو عام د 3 منټه په هغې باندې خبرې نشي کېدی. به هر حال کوشش وکړو چې ښه نو حافظ صاحب دا خبرې مو کولې، خبره کټ شوه، هغه انټرنیټ د وجې نه خبره کټ شوه، پوره نه شوه، نو تاسو دوباره وکړئ. نو همدا خبره ما کوله ویم چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې پیرپی غوندې کلي کې د آیس دومره لوی کار روان دی. نن د واک اهتمام شوی او باقاعده د مختلف طبقې فکر خلکو پکې شرکت وکړو او پولیس حکام ته واضح پیغام ورکړو چې تاسو سټریکټ اکشن والی چې کم خلک د آیس او د منشیات دا کار کوي، او دا ډیره خوشحالي خبره ده. بیا حافظ صاحب تاسو د ګیس مسلې یادې کی، نو د ګیس هم ډیر تکلیف ته خلکو لا په جانبات کې خاص کر محله کې په بیله کورونو کې خو بیخي ګیس اړو لګېدلی نه دی. په پیرپی کې هم تاسو به دا یقین نشئ کولی چې د پیرپی غوندې کلي کې چې هلته د نوښار نه مخکې ګیس راغلی او هلته کې اوس هم داسې علاقې شته چې هلته کې ګیس سپلای لا نشته، ګیس پایپ لاین نه دی اچولی شوی. زه په یو ویډیو اپلوډ کوم د ګیس حوالې سره، او ګیس ډیر زیات بد حل دی. اول به لږ لږ ګیس راتلو، اوس بیخي ټوله ورځ ګیس نه وي. زبردسته. بالکل دا خبره ستاسو صحیح ده. دې ټایم کې ګیس مسله خو زه به دې سره ایډ کړم چې د پیرپی غوندې دې کې ډېر غټ غټ خلک پراته دي او ایلیټ کلاس خلک دغلته پراته دي. هلته که د ګیس دا حالت دی، هلته د انټرنیټ دا حالت دی، هلته د منشیات فروشۍ دا حالت دی. دعا به کوو چې حاکم نن واک وشو نو الله تعالی دې د دې ثمرات راوباسي او چې په کوم غټ مافیا ده هغې باندې پولیس لاس واچوي، هغه راګیر کړي او د خرڅولو دا انتظام بند شي، نو اسکلو والا او د آیس استعمال والا او لا د نشې ستنو والو والا د دې لاره به مکمل بند شي. تر کومې پورې چې غټه مافیا کم خرڅولو والا دي هغې باندې لاس نه اچولی شوی، نو د دې لار نشي بندېدی، د دې سدباب نشي کېدی. تاسو څه ویجي؟ بالکل ما حافظ صاحب ویم، زه د صدای نوشهره پلیټ فارم نه ډي پی او صاحب ته او زموږ چې کوم د علاقې وبي سرکل ډي ایس پي صاحب دی ایس ایچ او داخل له دا پیغام ورکول غواړم چې خدای دپاره وکوئ په دې مافیا باندې لاس واچوئ. دا زموږ نوی کول چې کوم دی د هغې مستقبل تباه شوی د وجې آیس یو ناسور دی او دا ناسور رو زموږ چې کومه معاشره د هغې بیخي کوک لاکه، نو زموږ چې نوی کول دی د وجې تباه شو. زما پولیس حکام نه دا د صدای نوشهره پلیټ فارم نه زه هغوی له پیغام ورکول غواړم چې تاسو رونیسئ د دوی ګیروانونه، او زموږ چې کوم ایم این ایز دي هغوی له هم زه دا ویم چې تاسو داسې لا جوړه کوئ، قانون سازي داسې وکئ، په پارلمنټ کې ناست زموږ پارلمنټیرینز چې کوم دي تاسو داسې قانون سازي وکئ چې داسې دفات پولیس سر راشي، داسې قانون راشي چې دا خلک په اسانه باندې نه راخلاصیږي، دا چې کوم منشیات فروشي کوي. نو دا زه د صدای نوشهره د پلیټ فارم نه حافظ صاحب دا هغه کوم او تاسو له هم خواست کوم چې تاسو زموږ د اپیل اعلی حکام ته ورسوئ.
دی بالکل دا ډایرکټ په ډایرکټ نیغ په نیغه رسي او مونږ به دې سره سره خپلو سیاستدانانو خپل چې کوم سماجي سوشل ورکران دي او هغوی د خلکو مسلې حل کوي نو هغوی ته به مونږ یو اپیل کوو چې دې ټایم کې کم دا نن واقع شو دا د مسلسل مخ په وړاندې بوزي او دا چې مخ په وړاندې لاړ شي او د دې پشتیباني وشي نو چې تر کومې پورې د دې پشتیباني نه شوي دا پشتیباني چې وشي او دی د دې خلکو سفارش بند کړي نو هله به دا مسله حل کېږي مسله دلته پولیس د طرف نه په اکشن وشي خلق راګیر شي خو په جواب کې همغه سیاستدانان هغه سماجي سوشل ورکران چې هغه جرګې کوي دغه کوي نو هغه ورپسې لاړ شي او د پولیس دا وینا ده چې دا دغه خلک یې رانه بیا خلاص کړي او بوی دي که نه نو مونږ یو پیغام هغوی له هم ورکوو عبدالله جان بھائی بیا راغو عبدالله جان بھائی تاسو خبره په نیمه کې کټ شوې وه نو نور که څه مزید پیغام ورکونه غواړئ دې ټایم کې تاسو په صدای نوشهره باندې لا وی ستاسو اواز نیغ په نیغه ډایرکټ په ډایرکټ رسي هلو د هغوی سیګنل جوړې کمزوري دي او جی دا هغوی جوړې په سفر کې دي هغوی د قبرستان باره کې څه خبره وکړه دا د قبرستان څه ایشو دی د قبرستان جی د زما په خیال د امانګړ کې د قبرستان دی د شختپور بابا سره شیخ عبدالغفور بابا سره د امانګړ پل چې دی په دې باندې مسله روانه ده او په روډ باندې د پیرپیي چې کوم دی قبرستان او د پیرپیي د خلکو آبایی په دغه باندې روانه ده عبدالله بھائی څه د قبضه مافیا حوالې سره هم خبرې کولې چې قبرستانونه او دغه رنګې زیونه چې دی قبضه مافیا قبضه کوي نو دې حوالې سره هم د عبدالله بھائی ستا زبردست الو تحفظات هغه ما سره مخکې شیر کړو او د صدای نو اعلی حکام ته غي د مخ په وړاندې بالکل شینشاه بھائی د شاهینجی دې ټایم کې موږ سره لا راغو د موږ د پروګرام حصہ شو او لګ لیټ شي دې ټایم کې د پیرپای امانګړ قبرستان چې کم دی د غي باره کې خبره کیږي او نن چې کم واک شوی او د آیس خصوصي طور باندې د آیس خلاف د آیس د نشې د فروغ خلاف منشیات فروشه خلاف نو پاغي باندې بحث روان دی د پیرپای د کسانو مرګري او هغوی سره موږ لا یو ډایرکټ په ډایرکټ د هغوی خبره محکمو ته مو رسوله تاسو به څه وایي دې باره کې حافظ صاحب د شاهینجي صاحب د خبرې نه خو زه اول د صدای نوشهره له کریډټ ورکول غواړم د شکریا دا کوم چې هغوی د دې واک برپور کوریج موږ ته راکو ستاسو ډېره مننه شاهینجي صاحب تاسو ها حافظ صاحب قبضه مافیا خو په ټول نوښار کې را او قبرستان نه لکه د هغوی قبضه کړي دي قبرستانونو کې پلازې جوړ شوي کورونه جوړ شو په قبرستانونو کې هغه اونې دي هغه شین بوټي هغه وایي او انتظامیه خاموش ته یوازې پیرپی نه مانګړ دی نوښار دی خټکلی دی یعنی چې ته کم یې دی هلته قبضه مافیا زور دی او انتظامیه خاموش انتظامیه خو څه نه وایي او نن یو ډېره ښه خبره وه چې په پیرپی کې د سابقه کونسلرو یا هر څه وه د پی ټي آی کسانو د خو هغوی ته موږ کولی جمع ورکړو هغوی د آیس او منشیاتو خلاف یو واک وکړو په کار چې دا ټول نوښار کې نوښار په ستو شي دا به ډېره ښه شوې چې ټول نوښار کې د آیس او د منشیات پروش خرڅي که رشکې شوه که نوښار شو که صدر شو که کوړې شو ټول ځایونه دې نه ډک دي نو ټول له پکار چې په دې کې ای دغه اخلي حصه جی بالکل عبدالله جان بھائی دې ټایم کې موږ سره زموږ سینیر صحافي شاهینجي موجود دی تاسو که خپله خبره دوباره په نیمه کې کټ شوې وه ما ته پته تاسو به سیګنل مسله یې دې ټایم کې په سفر یې خپله خبره که دوباره کوئ شاهینجي به هم واوري او نوي چې کوم مونږ خلکو مرګرو جاین کړو هغوی به هم واوري دا ستاسو خبره عبدالله جان بھائی دې خوا راوړه
عبدالله جان بھائی هلو حافظ صاحب دا غي جوړې د سیګنلز مسله مالک کاری سیګنل مسله ده سیګنل مسله نو دې ټایم کې چې کومه مین ایشو د پیرپای او تاسو د علاقې چې کوم هغه وغي باندې هغه هم خبرې وکي خو به هر حال ماوي زمانو نور مرګرو ته پته ولګي او دلته چې کوم نوي کسان مونږ جاین کوي هغه د غي د پاره وایي چې ما لینک ورکړی دی نو په دې لینک باندې څوک ډایرکټ راځي او خپل خبره خپل مسله هغه مونږ ته وینه غواړي نو هغه د دې پروګرام لا یو حصہ جوړېدی شي او عبدالله جان بھائی چونکې په سفر کې دی خو به هر حال هغه چې کوم خبره وکړه هغه د قبرستان باره کې او هغه د آیس نفریات کولو آیس دا دومره سپین زهر ورته مونږ ویلی شو چې دا مکمل زهر دی په 3 میاشتو کې دنه یو روغ رمټ انسان هغه راغونډی او داغه خاندان تباہ کوي داغه ژوند تباہ کوي داغه راتلونکي نسل مکمل ختمي نو په دې باندې خصوصي تور باندې دا محکمې چې دي دای لسترګې پټول نه دي پکار دې ټایم کې یو مومنت روان شو مونږ خبره کوو مونږ کوریج ورکو مونږ په دې کې فرنٹ لاین هم جوړیو دې سره سره چې کم پولیس کاروایی کوي او کم پولیس پرمختګ کوي مونږ غي ته قابل خراج تحسین پیش کو دا غي کاروایی قابل تحسین ده او هغه چې کم قدم اوچته ان شاء الله مونږ بخپل ځان سره په فرنٹ لاین باندې ویني خدا حقیقت نه برپور کاروایی غواړي دا بلا امتیاز د هر مجرم کاغه مضبوط دی او کاغه کمزور دی او هغه هر طبقه سره تعلق لري او هغه د نشي دا دنده دا ګنده فعل دا ګنده کار دا د قوم د کوکلکولو د قوم نه ډډ غز جوړولو دا کار دا دنده کوي نو داغه د ټول عمر داغه باندې داسې کار پکار دی چې ټول عمر د تور تمبو شاته کی او بیا داغه دراوستو د پاره دا مقامی او سماجی کارکنان چې کم دینو دای आवाज اوچت نه کی د پولیس په لار کې اغه چې کوم وینا ده نو ظاهره خبره ده اغه چاله اوټ ور کړی او د اوټ په بنیاد باندې زمونږ یو مشر راځي او هغه هم دغه خلکو سفارش کوي شاهین جی تاسو به سوای چې دا پولیس کم نن مومنت عوام او پولیس کم مومنت شروع کو په یو ځای په شریکه باندې میدان ته راووتل دې ټیم کې د سیاستدانانو سره دغه جوړیږي چې هغه مطلب دا دی پولیس خو به کسان ګیری دا سیاستدانان به سفارش کوي بیا بالکل باقي حافظ صاحب تک یادی نو دا دغه داسې خنوم یو دغه پښتون رامي کو بمراتلو غم د منشیاتو خلاف یو تنظیم جوړ کړو هغه ډیر حد پورې کامیاب او چې سیاسي سپورټ وسره نو هغه تنظیم هم ناکام شو نو پکاره چې ام پی ای د ام ان ای وزیران کم چې بلدیاتي نمائندگان پکار چې دا غي سپورټ سیدو انا به کامیابی کدا سپورټ نه سید والله که کامیاب شي زبردست او دا حالت ارزه کې پیلاو دی حافظ صاحب په دې باندې یو خبره کول غواړم چې دا چې کوم ناصور دی حافظ صاحب دا یو داسې نشه ده چې دا نوجوان طبقه کې او بالخصوص تعلیم یافته طبقه کې زیاته ده او دا زموږ نوجوان نسل نه به کل مرا روان دي دا د دې وجه تباہ کیږي چې کوم سیاستدان او کوم د معاشري چې کوم معزز خلک یو هغه د داسې خلکو شفارس پسې تانول او راخلاصي هغه د نیوي قوم او د دې نیوي کل چې د دشمنان او ایلم پکار دي چې داسې خلکو پسې نه دي داسې خلک نه راخلاصي او چې کوم خلکو لا داسې خلک معلومي چې هغه په علاقه کې دا ناسور او دا ګن خرسي دا سپینه نشه چې تاسو کوم وې سپین هغه خرسي نه پکار دي چې ډي پی او لا یا ډي اس پی لا باقاعده درخواست ولیکي چې دې ځکه دا نشه خرسي دا زموږ په نوي نسل باندې بداغه یو ډېر لوی احسان وي حافظ صاحب نو باقاعده د دې صدای نو شعر نه زه خواست کوم چې یو اویرنس ډرایو وچلي د دې حواله سره او ټول خلکو له یو اویرنس ورکی مور پلار لم ورکی چې هغه په خپل بچو باندې خیال ساتي چې هغه چا سره کینی او چا سره پاسي فیس ډیره مننه ډیره مهرباني ګرانو کتل کو دې سلسله باندې ورکی حافظ صاحب حافظ صاحب یو خبره تاسو کومه زما یو خبر اوري په دې نالت کې چې کم دی په لکزانا
زمون خلک به پکې شفارست کوي، صحافیان، پولیس پکې اومنوالي هم پکې شفارست کوي، کم چې سیاست کې ایم پکې کوي. پکار چې د دینه هر قسمه طبقه خلک ځان وکاږي او په دې جهاد کې شامل شي، نو البته لعنت ختميږي. کني دا نه ختمېدو واله دی دا یار سات حافظ صاحب وایي چې دا ډېر فروج والی دا خلک، یو قبضه مافیا، یو منشیات فروش، دا ډېر فروج والی. بالکل جی. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو سره زمونږ مرګرو خبرې وکړې، په دې باندې عبدالله جان بھائی خبره وکړه دا سپین فیشنیبل نشه زه به ورته ووایم. ابتدا کې دا خوره شوې وه د یو شیشه کیفې په بنیاد په دې غټو غټو ښارونو کې به غټو خلکو دا نشه کوله او دا داسې ځای ته راورسېده چې اوس کورونو ته وردن نه شوه، زنانو شروع کا او دا یو سوچ ورکوي چې یاره دا انرژي زیاتوي، خو د 3 ورځو استعمال نه پس هغه د ټول عمر دپاره ناکاره شي. ناکاره جی زما یو خبر وره ستا په تعلیم ادارو کې مغه په نوخار کې دا نشه ډیره په تیزی سره روانه را دا یا ساته تعلیمي دا خبره او ګورنمنت دی پای ټولو کې دا نشه روانه را. جی بالکل هم دغه خبره کو چې دې ټایم کې تعلیمي ادارې یونیورسيټي او دا به یو پرایویټ کم ادارې تعلیمي ادارې دي، نو هغې کې خو یو فیشن طور باندې دا نشه استعمالیږي. پیسه او را روان چې کوم د هغې مستقبل دی هغه تباه کیږي. نو که پولیس او عوامو مشترکه پلیټ فارم نه مشترکه یو قدم اوچت کو، ګرانو کتونکو مونږ تاسو ته یو ریکویسټ کوو د اولې ورځې نه دې باره کې تاسو ته یو خبره کوو، آګاهي مهم هم چلو، خبر هم کوو او تاسو ته به دا ووایو چې یاره که تاسو چم ګاونډ کې ستاسو ګیر چاپېره د دې نشې څوک فروغ کوي، څوک یې پسې پشت د هغې په شا ولاړ دي، نو د هغې دلته تاسو صرف کمنټ وکئ او خپل کمنټ په ذریعه په دې جهاد کې حصه والی او را روان خپل نسل، خپل قوم، خپل بچي د هغې ژوند هغه محفوظ کوي. او زه به دا ووایم چې دا تاسو د خپل کمنټ براه راست تاسو نشئ راتلی، تاسو پکې حصه نشئ اخیستی، خبرې کولو په ذریعه باندې تاسو دا خبره نشئ کولی، نو دا تاسو ته یو سهولت دی ځکه چې عمده ادارې به هم دا ګوري او ستاسو کمنټ چې کوم دی نو هغه که ستاسو کمنټ په حقیقت باندې مبني وي، په بدنیتۍ باندې نه. که د بدنیتۍ کمنټ او د چا د هسې خرابولو دپاره څه کمنټ راغو نو بیا که د هغه خلاف حکومت څه کاروایي کوي نو د هغې به مونږ دغه نه کوو، مونږ به هم بیا د هغې خلاف کاروایي کوو. حقیقي معنو سره حقیقت کې چې کم تاسو ته معلوم دي چې دا زار خرڅوي او د دې قوم مستقبل تباه کوي، نو هغه خلکو نشاندهي وکړئ. د دې پروګرام چې مونږ کوو دې کې کمنټ وکړئ، د هغې اډه، د هغې نوم، د هغې نښه، که قبضه مافیا ده، که منشیات فروش مافیا ده، لا د دې نه علاوه که تاسو ته داسې مافیا وي چې هغه زمونږ مستقبل، زمونږ نوجوان نسل، زمونږ په تعلیم، زمونږ په ملک، زمونږ د ملک سلامتیا خلاف، هغه زمونږ د ملک سلامتیا باندې سوالیه نشان جوړېدی شي، نو براه مهرباني تاسو د دې پروګرام په ذریعه د دې جهاد کې خپله حصه والی او د هغې نومونه، د هغې معلومات هغه کمنټ کوي. دغه یو څو خبرو سره به تاسو نه اجازه غواړو. یو دوه درې خبرې زه کوم، یو دوه درې خبرې دې سلسله کې امن جرګه هم راوتې هم په دې کې کار کوي. امن جرګه بل حافظ صاحب زه انتظامیې ته حکومت وخت را یو مطالبه کوم چې په نوښار کې د بارګینونو یو لابي ده او بې تحاشه دواړه روډونه بند دي، که هغه نوې پل دی هغه سایډ هم بند دي او دا سایډ هم بند دي، نو خلکو ته ډېر د جمعې په ورځ خو بالکل لرو، د جمعې په ورځ بالکل امبولانس نشي تللی، لکه ایمرجنسي ډېر بې اندازې دغه وي، نو خلک مونږ ته هم ډېر کمنټس کړي چې بھائی دا ډېر انتظامیې ته مطالبه وکړي دا ختم کړي. بل حافظ صاحب په دې کې هغه انډر پلی او سود کاروبار هم کېږي، نو چې کوم هلک دا کاروبار کوي او هغه دغه شي قرضدار شي، نو هغه بیا د خپل سکون دپاره نشم چالو کړي، هغه نشې تماشې چالو کړي، نو یو خو هغه خو هسې تبه یو بیا نور هم تباه برباد شي، بیا هغه مور پلار څنګه چې هغه جهانګیر هغه عدنان هغه کیسه را هغه اوس هم پلار او دمکې ممکې ورکوي، نو دې کې زمونږ د پولیس اهلکار هغه له پکار ډي پي او صاحب ته چې پکار هغه دې کې ایکشن والي بھرپور او دې خلاف کاروایي وکړي.
زبردسته دې ټایم کې ډېر ملګري هغوی حفیظ صاحب د صدای نوشهر انتظامی او ټیم ته مونږ خواست کوو چې هغوی د پیرپی دا چې کوم مسایل دي دا حکام اعلی حکام ته ورسوي د ګیس دا مسله چې کومه ده د لو پریشر او د دې خو خامخا ترجیح بنیاد باندې مسلې ترانسفارمر او برګي نشته په مختلف علاقو کې خلکو د بانسونو نه برګي جوړې کړې دي او دیوالونو پورې تارونه زانګي نو دا مسایل چې دي دا په ترجیح بنیادونو باندې حل کېدل پکار دي چې دا عوام ته ورسي او دا د آیس دا مهم چې کم صدای نوشهر چالو کو نن په پیرپی کې چالو کو د دې حواله سره صدای نوشهر ټیم یو اویرنس کی ځکه چې دا غلاګانی او دا چیزونه د دې آیس نه پیلاویږي چې کم خلک د آیس سکی نو دای سره بیا د پیسو د پاره د غلاګانې چالو کې او مختلف چیزونه کوي نو زه تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو باقاعده داسې چیزونه له کوریج ورکوي او ډیره مننه الله تعالی دی ټولو له استقامت نصیب کړي چې دا کم میشن روان دی او په دې کې کامیاب شي ان شاء الله. ډیره مهرباني ګرانو کتونکو زما مرګرو ډیره ښه طرف ته نشاندهي وکړه چې آیس دا نشه چې ده نو دا د هغوی د معاشي مستقبل سره هم تړلې ده او کم خلک چې دا نشه چا شروع کړې ده نو هغوی بیا ورته پسې سود کاروبار شروع کړی دی انډر پلو کاروبار شروع کړی موبایل کې د انډر پلو کاروبار مختلفو په پراپټو کې د انډر پلو کاروبار په ګاډو کې د انډر پلو کاروبار چې کم طرف ته ګورې نو د سود لاره اختیار کړې ده او هغه بیا هغه نشې دپاره هغه سود در سود ځان دغه کوي او چې 2-3 میاشتې تېرېږي نو معاشي طور باندې هغه را روان ژوند دپاره هغه د سود په زنځیرونو کې تړلی شوی او د هغه معاشي ژوند هغه هم تباه شوی. موږ تاسو ته بیا ووایو صدای نوشهر دا आवाज اوچت کړی دی او را روان ورځو کې به هم دا مختلفو علاقو کې موږ به کوشش کوو چې کوم ځای کې واک کېږي په خپل आवाज په ذریعه کیمرې په ذریعه خپل موبایل په ذریعه د دې حساب هم جوړو او په دې به بار بار خبرې هم کوو خپلو مشرانو ته هم دا ریکویسټ کوو چې کم دې ټایم کې زموږ مشران دي چې خدای دپاره پولیس کم منشیات فروش ونیسي هغه یې د راخلاصولو کوشش مه کوئ ځکه چې دا منشیات فروشي نن که د یو غریب سړي په کور کې یو آیس رسي نو دا آیس سبا ستا د کور ورته هم ستا ماشومانو ته هم په یو ډېر فیشنیبل صورت کې را رسېدی شي نو را روان وخت دپاره خپل ځان محفوظ کولو دپاره کم از کم د دغه دندمارو د دغه آیس فروشو د دغه منشیات فروشو پشتیبان دا مه جوړېږئ او د هغوی ضمانتونه مه کوئ او چونکې جرګه قومي امن جرګه سید کمال شاه باچا مونږ خراج تحسین پیش کوو هغه یو ډېر لوی کار کوي او اواز یې اوچت کړی دی نو دې باره کې هغه مونږ یو ریکویسټ به هغوی ته بل هم وکړو چې ورسره دا تحریک لږ تیز کړي چونکې دې ټایم کې پولیس هم په دې میدان کې راوتی دی او سماجي حلقو سره یو ځای قدم یې اوچت کړی دی او یو لویه پریشر یې شروع کړی دی نو د جرګې پشتیباني به عوامو پشتیباني به هغوی ته پکار وي او هغوی ته به پکار وي چې د دوی پشتیبان جوړ شي زمونږ ګران چې کوم مینوال دي هغه د دې مهم حصه هغه په کمنټ صورت کې ما تاسو ته مخکې مو تاسو جوړېدی شئ تاسو چمګاون کې علاقه کې ضلع کې صوبه کې تاسو چې کم ځای یم یو دا زهر کم ځای خرڅېږي او څوک یې پشتیباني کوي څوک یې خرڅوي د هغوی نوم د هغوی نشاندهي په خپل کمنټ کې وکړئ انشاءالله متعلقه محکمې هغه په هغې باندې نه صرف چاپې وي بلکې ملزمان به انشاءالله ګرفتارئ او هغه ملزمان به تاسو ته مونږ په دې سکرین باندې م راولو ټول قوم ته به م ښایو چې را روان وخت لپاره قوم هغې نه ځان محفوظ وساتي د دې څو خبرو سره د ملګرو په اجازت تاسو نه راتلونکي لایو پورې مونږ اجازت غواړو د الله په امان